الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. فتیر درس کی دا اللہ پاک په توفیق باندې الف و لام میم د دې یو څه جمله تشریح وشو. پنن درس کی دا یو دوه آیات به الله پاک په توفیق بیان کو. الله پاک فرمایي ذالک الکتاب وذالک الکتاب کی با یو درې څلور تحقیق وکړو نو د دې جملې پوره تشریح راشي. اوله دا چې دا کتاب په معنا د جمع سره دی. دلته الله پاک د قرآن نه په کتاب باندې تعبیر وکړو. ذالک الکتاب فذالک القرآن باندې تعبیر ونکړو. نو ذکر د قرآن کړی دی، ذکر د کتاب کړی دی او مراد دی نه قرآن دی. په دې کې الله پاک دې خبرې ته اشاره کوي چې قرآن د ټول آسماني کتابونو د مضامینو مجموعه ده. کتاب په معنا د جمع سره دی. نو په قرآن کې د ټول آسماني کتابونو ټول مضامین چې دي دا جمع شوي دي. نو ذالک الکتاب خلاصې دا شو چې دا ستاسو په مخ کې چې پروت دی دا د ټول آسماني کتابونو د ټول مضامینو مجموعه ده. او دویم الله پاک ذالک اسم اشاره ذکر کړه. اسم اشاره کې الله پاک دې خبرې ته اشاره کوي چې دا د قرآن جامعیت ارباب المعنا او ارباب اللفظ دواړو ته مشاهد دی. دواړه په سترګو باندې ګوري. ارباب المعنا څوک چې د قرآن په معناګانو او په معارف باندې ګوري نو ارباب المعنا د علوم او د معارف په آینه کې ګوري. د علوم او د معارف په صورت کې د قرآن جامعیت په سترګو ګوري. او اصحاب اللفظ د فصاحت او د بلاغت په آینه کې ګوري. نو د قرآن جامعیت دا بالکل محسوس او مشاهد ده. نو ذالک کې الله په دې مقصد اشاره کوي. ګور الکتاب کې الله دا بیان کړ چې دا قرآن جامع ده د تیرو کتابونو د ټول مضامینو لپاره. الکتاب کې الله دې مقصد اشاره وکړه چې دا قرآن جامع ده د تیرو کتابونو ټول مضامینو لپاره. او فذالک کې الله پاک دې دا بیانوي چې دا جامعیت مشاهد ده. ارباب المعنا تم مشاهد ده د علوم او د معارف په آینه کې. او اصحاب اللفظ تم مشاهد ده د فصاحت او د بلاغت په آینه کې. نو دا جامعیت د قرآن بالکل محسوس او مشاهد ده. درېمه خبر په کې دا ذکر کوو چې الله پاک اسم اشاره د قریب ذکر کړه. ذالک اسم اشاره د بعید ذکر کړه. دلته اسم اشاره د قریب پکار ولیکن الله پاک اسم اشاره د بعید ذکر کړه. دې کې الله پاک دې نقطې ته اشاره کوي چې قرآن اگر چې د صورت په اعتبار باندې حاضر او قریب دی، صورتاً قریب دی، لیکن د اسرار او د حقایق په اعتبار باندې د فهم او د ادراک نه ډیر لري دی. نو ځکه الله پاک اسم اشاره د بعید ورته استعمالوي چې د فهم او د ادراک نه ډیر لري دی په اعتبار د اسرار او د حقایق. بیا دلته یو اعتراض راځي چې مشار الیه او مخکې ملکون وي او دلته د کتاب ذکر مخکې صراحتا نه دی شوی. نو د ذالک استعمال دلته څرنګه صحیح شو؟ یو خدا چې د اسم اشاره د بعید ولې ذکر کړه دا ځان ته مسله ده. دویم دا چې اسم اشاره د دې ذکر کول دلته نحوی لحاظ باندې صحیح د دې وجه نه دی چې د مشار الیه ذکر مخکې صراحتا پکار وي او دلته د کتاب مخکې ذکر صراحتا نه دی شوی. تاسو ورته جواب ورکړئ چې په ذالک کې کتاب موعود ته اشاره ده. ذالک هغه کتاب چې تاسو سره وعده شوی ده. الکتاب وغدا کتاب ده. نو کتاب موعود ته اشاره ده. والموعود كالمذكور لهذا د اسم اشاره استعمال صحیح. د دې تفصیل دا ده د دې کتاب موعود چې بعد الهجره
کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې مکرمه نه مدینه منوره ته هجرت وکړ نو بعد الهجرت د ټول نمخ کې د سورۃ الله پاک نازل کړ سورۃ بقره صرف یو آیات کریمه د دې دا په مدینه منوره کې نه نازل شوه بعد الهجرت چې واتقوا یوما ترجعون فيه الى الله نو ټول سورۃ بقره بعد الهجرت په مدینه منوره کې نازل شوه دا یو آیات کریمه چې د حجۃ الوداع په کار باندې د ذوالحجې په لسم په مینا کې الله پاک نازل کړ نو په ذالک کې کتاب موعود ته داسې اشاره ده چې د تبع یو يهودي بادشاہ و د په زمانہ کې يهود په مدینه منوره کې د نبی اخر زمان په انتظار باندې آباد د اطراف راغله مدینه منوره ته خیال دا چې دلته به نبی اخر زمان محمد صلی الله علیه وسلم مبعوث کی نو موږ په هغه ایمان راوړو او زیات امید دا چې دا به الله پاک په موږ کې مبعوث کی زموږ د قبیله نه وي نو دا يهود د پیغمبر علیه السلام په انتظار باندې په مدینه منوره کې اوسېدل رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د پیغمبر دعوه وکړه او مدینه منوره ته لاړو نو دلته الله دا آیات نازل کړ ذالک الکتاب د يهود ته خطاب دی چې هغه کتاب موعود چې تاسو سره په تورات کې وعده شوی و او تاسو د چا په انتظار باندې چې په مدینه منوره کې آباد وي دا امدغه کتاب دی ذالک الکتاب ذالک هغه کتاب موعود الکتاب دغه الله قران دی نو په دې سره مخکینی اعتراض ته یو بل جواب هم ګوره ملاو شو مخکینی اعتراض دا چې ذالک اسم اشاره د بعید ده او دلته قرآن قریب دی نو ګوره یو جواب هم مخکې ورته وکړو مخکې جواب دا ورته وکړو چې قرآن اگر چې د صورت په اعتبار قریب دی لیکن د اسرار او د حقایق په اعتبار د فهم او د ادراک نه بعید دی یو جواب مخکې وکړو او دویم جواب دلته ورته ملاو شو چې ذالک کی کتاب موعود ته اشاره ده الموعود کالمذکور ډیر مخکې ذکر شوی دی نو چې مخکې ذکر شوی دی مشار الیه بعید شو نو ځکه الله پاک ذالک اسم اشاره د بعید ورته اشاره کله چې دا کتاب الله پاک نازل کړ نو په يهودو کې یو مولا مالک ابن سويف نو دغه مالک ابن سويف یو يهودي دغه د مسلمانانو په زړه کې شکونه اچول او مسلمانانو ته ویل چې دا هغه کتاب موعود نه ده کوم چې الله پاک په تورات یا په انجیل کې زموږ سره د کوم کتاب وعده کړی ده دا هغه کتاب موعود نه ده نو د يهودو حقيقي علما چې کوم وو هغه پوه شو هغه ایمان راوړ او دغه دنیا پرست يهودي علما چې هغه د ایمان نه محروم پاتې شو نو ذالک الکتاب په دې کې اخیری خبره دا درته کوم چې ګوره ذالک الکتاب یو ترکیب دا دی چې ذالک مبتدا د الکتاب خبر دی او تاسو په تلخیص کې وایي چې مبتدا او خبر چې دواړه معرفي وي نو په دې کې قصر خو ظلم به مقصود تر غیر ظلم کوي نو ذالک الکتاب دا الکتاب کتابواله چې تر ذالک د دې مشار الیه خو قران دی تر قرآن پوری مقصود شو یعنی کتابواله تر قرآن پوری مقصود شو قصر کی خودوا نسبت ای ما یوجد فيه ولا یوجد فی غیره نو مطلب دا چې دا کتابواله صرف په قرآن کې ده په نور کتابونو کې نشته حالن کې په نور ټول کتابونو کې کتابواله شته نو قصر د کتابواله تر ذالک پوری څنګه صحیح ده تاسو ورته جواب ورکړئ چې دلته د جنسي کتاب قصر نه دی مراد چې جنسي کتاب واله تر ذالک پورې مقصود دی تر قرآن پورې مقصود دی نو جنسي کتاب تر قرآن پورې نه دی مقصود شوی بلکې الکتاب په اعتبار د کمال سره تر ذالک پورې مقصود شوی دی نو الکتاب په اعتبار د کمال سره مقصود دی تر ذالک پورې یعنی کامل کتاب یوازې قرآن دی نور نفس کتاب دی خو کامل کتاب یوازې قرآن دی نور کتابونه کامل نه دي نو په اعتبار د کمال سره قصر دا یو جواب او دویم جواب ورته دا ممکن دی چې الکتاب د سره خبر نه دی د پاره د ذالک بلکې ذالک الکتاب یا موصوف صفت دی یا بدل او مبدل منه دی یا معطوف او عطف بیان دی موصوف سره د صفت نه
یا معطوف سره د حذف بیان نه یا بدل سره د مبدل منه نه دا مبتدا او لا ریب فيه دا ورته خبر ده. نو ذالک الکتاب لا ریب فيه دا لا ریب فيه دا د کمال د کتاب د لپاره دلیل ده. الله پاک مخکې د دې قران د کمال والی دعوه وکړه او نفس د کمال والی دعوه ونکړه بلکې کمال والی د قران پورې مقصود چې کامل کتاب فقط قران دی نور کتابونه کامل نه دي دا دعوه او د دې دعوې لپاره الله دلیل پیش کوي لا ریب فيه کامل کتاب والے کمال د کتاب کامل کتاب والے تر قران پورې ولی مقصود دی. وجد قصر دادا چې لا ریب فيه په دې قران کې شک نشته یعنی د دې کتاب ټول مضامین چې دا مدلل دي د هر مضمون د پاره دلیل شته نو د تردد هیڅ گنجائش پکې نشته. دا د قصر د کمالوالي لپاره دی یو کمالواله دی بل قصر نه الکتابو کې کمال د کتاب ته اشاره راغله او چې مبتدا او خبر دوه معرفي دي په دې وګورئ نو دا کمالواله تر قران پورې مقصود نو دا کمالواله تر قران پورې مقصود دی یعنی واجب قران کامل کتاب د نور کتابونه کامل نه دي. وجه څه ده چې په نورو کتابونو کې د شک او د تردد گنجائش وي او په دې قران کې د شک او د تردد هیڅ گنجائش نشته. نو الله پاک فرمایي لا ریب فيه اوس په دې ظاهرا یو اعتراض ولري چې مرتابین خودي دلته الله پاک نفي د ریب وکړه چې لا ریب شک نشته نو چې ریب ختم شو نو مرتابین شک کول کی ختم یعنی څوک په دې قران کې شک نه کوي حالانکه مرتابین په ټول دنیا د کفار ټول مرتابین دي يهود دي کنه سوارا دي کنه هندوان دي که سکان دي چې څومره کفار دي دا مرتابین دي. نو په دې آیات کریمه کې لا ریب فيه لا لنفي الجنس نو نفي د جنس ریب کړی دا نفي د جنس ریب څنګه صحیح شو تاسو ورته جواب ورکړئ یو څو جواب 15 جواب یا شپږ جواب ورته ورکړئ. اول جواب دا دی چې دلته مقصود نفي د جنس ریب نه ده جنس ریب نه ده منتفي بلکې لیاقت د ریب منتفي ده لیاقت نو معنا دا ده چې دلته شک مناسب نه ده شکیان شته خو دا شک غیر مناسب ده نفي د لیاقت د ریب ده نفي د جنس د ریب نه ده مختصر الفاظ دلته داسې دلایل مزیله مبتله د شک موجود دي چې شک بالکل مناسب نه ده نو مختصر الفاظو کې جواب دار چې دلته نفي د جنس ریب مقصود نه ده بلکې نفي د لیاقت د ریب مقصود ده یعنی شک مناسب نه ده اگر چې خلکو کړی ده خو مناسب نه ده. دویم جواب ورته دا ورکړي چې دلته مقصود نفي د جنس ریب نه ده بلکې نفي د محلیت د ریب ده یعنی مطلب دا چې دا قران محل د ریب نه ده زید شک نه ده اگر چې خلک شکونه کوي خدای زین نه ده ځکه دلته ډیر دلایل مزیله مبتله د شک موجود دي. او دریم جواب د علوم د علم بلاغت والا علما د علم بلاغت والا داسې جواب کوي چې کله کله وجود د شی نازلول شي په منزله د عدم نو دلته موجود د ریب نازل دی په منزله د عدم لوجد دلایل مزیله او مبتله. او څلورم جواب دار چې دلته په کلام کې حذف دی تقدیر د عبارت دار لا سبب لریب فيه اسباب د ریب په قران کې نشته ریب شته او سبب د ریب په قران کې نشته. سبب د ریب چې وي یا تلبیس وي یا تعقید وي یا تناقض وي یا داسې دعوی وي چې خالی وي د دلایلو او قران کریم کې دا یو نشته نه پکې تلبیس شته نه پکې تعقید شته نه پکې تناقض شته نه پکې داسې دعوی شته چې خالی وي د دلایلو نو دا الله په کتاب کې سبب درایب نه اسباب درایب کوم ذکر. او پنځم جواب دا دی بعض علما فرمایي چې دلته نفي په معنا د نهي سره ده لکه الله پاک په بل ځای کې فرمایي چې لا رفث ولا فسوق ولا جدال لا رفث نفي له په معنا د نهي سره ده چې لا ترفثوا
نو دلتم داسې ده لا ریب نفی ده خو په معنا د نهي سره ده چې لا ترتابو قرآن کې شک مکوه. او شپږم جواب بعضې علماو دا کړی ده چې ګوره دلته ترکیب داسې دی لا ریب لا لنفي الجنس ریب دا اسم د پاره د لا ده لا ریب او فيه خبر نه ده بلکې فيه صفت ده د کائنن پورې تعلق لري فی جار هی مجرور جار سره د خپل مجرور نه متعلق تر کائنن پورې کائنن صفت د پاره د ریب موصوف سره د خپل صفت نه اسم د پاره د لا او للمتقین خبر او هدن چې ده د حال واقع شوی ده د دې هی ضمیر نو تقدیر د عبارت دا لا ریب کائنا فيه د ټول اسم للمتقین د متقین د پاره پکې ریب نشته نو للمتقین چې خبر شي نو تقدیر د ترجمه د عبارت بدای چې لا ریب کائنا فيه للمتقین ریب پکې د متقین د پاره نشته دا چې ریب کړی دا غیر متقین نو متقین پکې ریب نه حال کونه هاجیا نو هدن به حال واقع کې د دې قران نه او حال لازمه وي نو په دې تقدیر کې صرف متقین ته پکې ریب نشته او چې ریب کړي دا غیر متقین نو لا ریب فيه تاسو په تلخیص کې وایي لا ریب فيه کومه کې زیاده نو ګور لا ریب فيه علما دا شي وایي لا ریب دا لا کده ریب سره یو ځای مجموعه د لا او د ریب دا موضوع کی او فيه ورته محمول نو دا کیږي معدوله الموضوع او کلا د فيه سره یو ځای کی ریب دا موضوع او لا فيه دا لا دی فيه ته متوجه کی نو دا معدوله المحمول ده او کلا دی نسبت ته متوجه کی نو دا بیا سالبه بسيطه ده اوس تلخیص کې مونږ وایو چې دا فيه مقدم نکړو پر ریب باندې دا شی ونه ویلې چې لا فيه ریب لك لا فيها غول لا فيها غول غول سردردی ته وایي او فيها ضمیر امور د جنت تراجه ده لا فيها غول انت فيها مقدم ده په غول باندې نو کلا د فيها سره یو ځای کې لا فيها یعنی عدم کون فيها چې ده دا مقصور ده لا فيها غول سردردی ته وایي او فيها ضمیر امور د جنت تراجه ده انت فيها مقدم ده په غول باندې نو التم طریقې زی جوړي یو دا چې لا د فيها سره یو ځای کې معدوله المحمول کې دویم دا چې لا قولون ته متوجه کې معدوله الموضوع کې دریم دا چې لا د نسبت ته متوجه کې مصالبه بسيطه کې درې وړه قضايا الکلام که معدوله المحمول کې لا فيها ته متوجه کې نو ترجمه بيدای چې عدم کون فيها چې دا غول مقصود لا فيها ګور لا چې فيها ته متوجه کوي نو غول مقصود او لا فيها مقصور عليه نو ترجمه بيدای چې دا سردردی چې دا مقصود ده تر عدم کون فيها پوری تر عدم کون پوری تر عدم کون په خمور د جنت کې ترغیب ول مقصود ده لګړ ورته لا فيها غول انت فيها مقدم ده په غول سردردی ته نو لا کده فيها سره یو ځای کې معدوله المحمول ده او کلا د غولن سره یو ځای کې معدوله الموضوع ده او کلا د نسبت ته متوجه کې نو بیا سالبه بسيطه د درې وړو ترجمه بدلې که معدوله المحمول لا فيها ده محمول مجموعه ده لا فيها او غولن موضوع نو دا موضوع تر محمول پورې مقصود کنه داسې به وایي سردردی چې د مقصوده ده تر عدم کون د فيها پوری تر عدم کون فيها پوری یعنی تر عدم کون پوری په امور د جنت کې سردردی چې د مقصوده ده تر عدم کون پوری په امور د جنت کې تر دې عدم پوری مقصوده ده یعنی په امور د جنت کې خو سردردی نشته دانشتواله تر شراب د جنت پوری مقصوده ده پښتو کې ترجمه ده د جنت په شرابو کې خو سردردی نشته لیکن دا عدم دا سردردی چې ده تر عدم کون پوری مقصوده ده نو غول مقصود ده تر عدم کون فيها پوری دا چې معدوله المحمول او که معدوله الموضوع شي
لا غولون ته متوجي شي نبي به معنا دی چې عدم غول دا مقصود دی تر خمور د جنت پورې عدم سردردي چې دا مقصود دی تر خمور د جنت او کلا دی نسبت ته متوجي کوي نبي خو آسانه ترجمه ده په خمور د جنت کې سردردي نشته په اخر کې دا چې صلیبه بسيطه دلتم دا دې قضايا د لا فيها غولون پشان لا ريب فيه لا سرد ريبنا ريب موضوع ده نو لا دي موضوع ته متوجي کا لا سرد ريبنا دا مجموعه موضوع کا او فيه ورته خبر کا دا کومه کیږي معدوله الموضوع کلا د فيه سره یو ځای نو دا معدوله المحمول ده او کلا نسبت ته متوجي کی دا سالبه بسيطه نو اوس ګوره دلته دا فيه مقدم ولې نشو دا لا فيها قولون پښه كفيه مقدم كينو قصر براش يا بمعذورة الموضوع يا بمعذورة المحمول خو قصر براش بیا بمعنى داي كمعذورة الموضوع چې دا عدم دريب مقصور دي تر قرآن پوری عدم دريب مقصور دي تر قرآن پوری په تورات کې ریب شته په انجیل کې ریب شته او دا قصر معنا دلته غلطه ده تورات او انجیل کې ریب نشته زبور او ټول آسماني کتابونو کې ریب نشته نو ګوره که معدوله الموضوع کوي نو بیا به معنا دی چې عدم دریب مقصود دی تر قرآن پورې او معنا دا غلطه که معدوله المحمول کوي نو بیا به معنا دی چې ریب مقصود دی تر عدم فيها پورې تر عدم فی القرآن پورې حالان کې ریب مقصود نه دی تر عدم فی القرآن پورې بلکې ریب په عدم فی التورات کې مشته ریب په عدم فی الانجیل کې مشته فمطلب وش التم معدوم لدي وجنا دلتم معنا ده قصر نسي كده الله پاک تقدیم و تاخير ونکړو بلکې دا ویلي چې په قران کې ریب نشته په نورو کتابونو کې هم نشته په صيغه د قصر الله پاک ذکر نکړه هدل للمتقين دا ذالک الكتاب د فار دویم دلیل ده ذالک الكتاب فی الدعوه دعوه څنګه کامل کتاب والے چې مقصود ده تر قران کامل کتاب والے مقصود ده تر قران یعنی مطلب دا چې یوازې قران کامل کتاب ده نور کتابونه کامل نه دي دا دعوه یو دلیل ورته لا ریب فيه او دویم دلیل ورته دا شو چې هدل للمتقین یعنی یوازې امدا کامل او حقيقي کتاب ذکر ده چې یو خو په دې کې شک نشته دویم دا د متقینو د لپاره هدایت ده نو دا د ذالک الكتاب د لپاره دویم دلیل او یا دا دلیل کده لپاره د لارې بفيه دا به تحقیق لارې بفيه به د ذالک الكتاب د لپاره دلیل شي او هدل للمتقین به د لارې بفيه د لپاره دلیل شي قران کې گنجائش د شک ولې نشته ځکه چې هدل للمتقین دا د متقینو د لپاره هدایت یوازې همدا د متقینو د لپاره کامل هدایت تورات هم هدایت ده انجیل هم هدایت ده لیکن هغه د دې په مرتبه کې نه دي وجه دا چې قران ګوره په یو څو کلونو کې دومره خلق په سیده لار باندې برابر کړو چې تورات او انجیل داغي د عشر عشیر په مقدار باندې خلکو ته هدایت نه ده د تورات او د انجیل وګدا زمانہ وا لیکن د قران د عشر عشیر په مقدار څوک په سیده لار نه دي برابر او قران ډیر دنیا په سیده لار برابر کړ نو په دې کې هدایت ډیر ده کامل هدایت ده هدن کی تنوین د تنکیر د پاره ده او تنکیر د تعظیم د پاره ده یعنی دومره ډیر هدایت ده چې بس تصور نشي کېدای په سورته فاتحه کې بندگان د الله صفت کوي الحمدلله رب العالمین د الله مدح بیان الله پاک دومره رحیم او کریم ذات دی چې په سورته بقره کې الله زموږ مدح بیان کړ هدل للمتقین زموږ د مسلمانانو تعبیر په متقین باندې ټول مؤمنانو ته متقین ویلي نو الله پاک د بندگانو توصیف کوي او دومره کریم او رحیم ذات دی چې تقوا یې تر کړی دا تقوا یې په نصیب کړی مؤمنانو ته او مدح بیا د مؤمنانو تقوا په لغت کې صیانت او حفاظت ته وایي او په اصطلاح کې صيانة المرء عما يضره في الآخرة صيانة المرء ساتل د انسان دي عما يضره في الآخرة د هر غسنا چې په آخرت کې ورته ضرر رسي اوس د ضرر مختلف درجات دي نو د دې په اعتبار سره د تقوا د لپاره مختلف درجات دي
د تقوا درې مرتبه علما ذکر کوي. اوله مرتبه د تقوا چې دا التوقي عن الشرك، د شرک نه ځان ساتل. په دې معنا باندې ټول دنیا متقیان دي. دا د تقوا عامه معنا ده. یو متقی بالمعنى الاعم ده. نو متقی او تقوا بالمعنى الاعم هغه التوقي عن الشرك، د شرک او د کفر نه ځان ساتل. نو په دې کې ټول مؤمنان داخل، ټول امه الاجابت پکې داخل دي. او د تقوا دغه معنا الله پاک په یو ځای کې داسې ذکر کړی دا والزمهم کلمه التقوا، دوی سره لازم کړه کلمه د تقوا. لا اله الا الله محمد رسول الله، دا کلمه التقوا ده. چا چې دا کلمه ویلې ده متقی دی، خو په اعتبار د اولی مرتبه سره متقی دی. دا تقوا د عوام ده. دویمه مرتبه د تقوا چې ده التجنب عن الكبائر ومنها الإصرار على الصغائر. التجنب عن الكبائر، د کبائر نزان ساتل، د غټو غټو ګناهونو نزان ساتل. خو غټو ګناهونو کې الإصرار على الصغائر، وړو ګناهونو باندې همیشه واله کول، دام د کبائر یو نوع ده، دام د ګناه کبیره یو نوع ده. یو سړی په صغیره ګناه باندې همیشه واله، دا نسواره چول چي دا بهر تقدیر مکروه دي کنه. نو که مکروه شي نو صغیره خوشوا، نو الاصرار على الصغائر دا اخر کی کبیره دی. نو التجنب عن الكبائر ومنها الاصرار على الصغائر. الله پاک دا تقوا په یو آیات کریمه کې داسې ذکر کړي ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا. ولو ان اهل القرى کچرت اهل القرى امنوا ایمان راوړي واتقوا تقوا واتقوا فامنوا حذف ده. نو په امنو کې اوله مرتبه د تقوا راغله او واتقوا کې دویمه مرتبه د تقوا راغله. ما درته ویلو چې اوله مرتبه د تقوا په ټولو مؤمنانو کې ایمان دې ته و چې التبرئ عن الشرك. نو دلته ګوره واتقوا حذف ده په امنو، نو د واتقوا نه دویمه مرتبه د تقوا مراد ده. په شریعت کې چې کله د تقوا لفظ ذکر شي نو دا امداد دویمه مرتبه د تقوا تر مرادي چې التجنب عن الكبائر ومنها الاصرار على الصغائر. یو شاعر فرمای دا مرتبه په یو شعر کې ذکر کړي، فرمای خلی الذنوب صغيرها وكبيرها ذاقت تقى. ګناهونه ټول پرېدا وړي کو غټي هم دې ته تقوا وي. واصنع كماش فوق ارض الشوك يحذر ما يرى. دا سی کوله که یو سړی چې په اغزنه لار باندې روان او دې د هر اغزینه ویری لا تحقرن صغيرة ان الجبال من الحصى. ایوی ګناه ته وړه مو وایا ځکه دا غرونه چې د وړو شګونه شو، دا وړي وړي شګي یو ځای شي او غرته نه کېږي. نو وړو وړو ګناهونه چې یو ځای شي کبیره ترې نه جوړېږي. د حضرت عمر رضی الله عنه یو واقعه ده چې د حضرت ابی ابن کعب رضی الله عنه نه پوښتنه وکړه چې کبیره ګناه څه ته وایي. د تقوا په باره کې تنه پوښتنه وکړه چې تقوا څه ته وایي. حضرت عمر رضی الله عنه ابی ابن کعب رضی الله عنه ته وایي. نو ابی ابن کعب رضی الله عنه ورته فرمایي چې یا امیر المؤمنین کله په اغزنه زمکه کې تللې چې د اغزیو نه ډکې. نو حضرت عمر ورته فرمایي چې او کې تللې. نو حضرت ابی ابن کعب رضی الله عنه ورته فرمایي چې په دې اغزنه زمکه چې تتلې نو څه دې کول؟ هغه ورته فرمایي چې جامې مې راټولې کړې وي، په احتیاط مې قدمونه کې خودو او د هر اغزینه ویریدم. نو ابی ابن کعب رضی الله عنه ورته فرمایي چې بس دې ته تقوا وایي. لکه موټر چې ډیرور چې ګاډی چلوي، بس دا ټول حواس دې ته متوجي وي چې ما څوک ونه وهي او زه څوک ونه وهم، بس دغه ته تقوا وایي. نو په اغزنه زمکه چې سړی رواني او څومره احتیاط کوي، دا چې د ګناهونو سره احتیاط پکار دی. ګناهونه ټول اغزي دي، نو د ګناهونو نه د بچ کېدلو دپاره خپل پوره طاقت مصرفول دې ته ویلی شي تقوا. نو دا دویمه مرتبه د تقوا. او دریمه مرتبه د تقوا چې ده التنزه عن كل ما يشغل السر عن الحق. ځان ساتل د هر هغه څه نه چې تا د الله نه مصروفوي، د الله نه توجه بل طرف ته اړوي. دا مرتبه د تقوا الله پاک په یو آیات کریمه کې داسې ذکر کړي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته. اے مؤمنانو د الله نه ویریږئ په کامله ویره. کامله ویره همدغه ده چې التنزه
ځانو ساته عن كل ما يشغل السر عن الحق د هر هغه څه نه ځانو ساته چې ستاسو د الله نه مصروفي ستاسو د الله نه بل طرف کړی بعض علما د دې مرتبه نه تعبیر داسي کوي چې الله يراك حيث نهاك ولا يفقدك حيث امرك فداسي ځکه چې الله ونګوري چې الله په خفقي او پداسي ځکه غایب نشي په کوم ځکه چې الله غواړي نو په کوم ځایانو کې چې الله غواړي ال حاضرېږي او چې کوم کې نه غواړي ال حاضرېږي الله يراك حيث نهاك ولا يفقدك حيث امرك یو عارف دی صوفی دی عارف بالله دی یو پیر صاحب دی یو شعر ویل دی لو خطرت لي في سواك اراده على خاطري سهوا حكمت بردتي کزما پزړه کې یا الله پاک استانه بغیر د بل چا اراده راشي بل چا ته د نزدېکت اراده راشي نو زه به خپل ځان د مرتدوالي ټاپه ولګوم چې زه مرتد شوم نو دا خو هغه اوچته مرتبه د تقوا ده د ولایت اوچته مرتبه ده چې التنزه عن كل ما يشغل السر عن الحق استاذ چې د الله نه غافل کی دا غي نظام نو هدل للمتقین کی اوس درته یو اعتراض کوم دا قران چې د هدل للمتقین سوچ ورته کوي دا راهنما ده ودن راهنما ده چاته راهنما ده للمتقین متقین ته نو اوس ګوره دا راهنما ده متقین ته لکه دا ناس طالبان ټول متقین دي قران دوی ته راهنما ده منزل کم یو ده د کم منزل راهنمایي ورته منازل خدریف اوله مرتبه د تقوا دویمه مرتبه د تقوا دریمه مرتبه د تقوا دا درې مراتب د تقوا دا درې منازل او دا انسانان چې دي دوی ته راهنمایي کیږي دغه مراتب په طرف لکه دې انسانانو ته راهنمایي کیږي د اوله مرتبه په طرف یا د دویمه مرتبه په طرف یا د دریمه مرتبه په طرف نو کچرته د اوله مرتبه په طرف راهنمایي مراد شي چې قران راهنما د متقین ته د څه شي راهنمایي ورته کوي اوله مرتبه طرف چې اوله مرتبه حاصله اوله مرتبه کوم یو التوقي عن الشرك د شرک نه ځان ساتل نو ګوره قران مونږ ته راهنمایي کوي جناس تو خلق ته راهنمایي کوي کوم طرف ته راهنمایي راته کوي منزل کم یو دی اوله مرتبه راته کوي چې تاسو لاړ شئ دی اوله مرتبه ته التوقي عن الشرك التبرئ عن الكفر دې طرف ته راهنمایي راته کوي خچ دې طرف ته راهنمایي راته کوي نو دا مرتبه بل تر اوسه راته حاصله نه کړي ځکه التوقي عن الشرك او التبرئ عن الشرك حاصل شي او بیا موږ ته قران راهنمایي کوي د دې مرتبه طرف ته دا خو به تحصیل ده حاصله نو دا مرتبه باندې حاصله نو چې نه حاصله نو څنګه الله پاک ته تعبیر په متقین باندې وکړي په متقین کې خو مرتبه د تقوا نشته راهنمایي د اوله مرتبه د تقوا طرف ته ورته کوي چې اوله مرتبه حاصله نو اوله مرتبه په کې نه دراغلي دویمه او دریمه په طریقې اوله په کې نه دراغلي او چې درې وړه مراتب نشته نو تقوا نشته نو څنګه د خلق متقین شو الله پاک نه تعبیر په متقین باندې څنګه وکړي عزیزنا کوم شو ها ګوره دا انسانان دي انسانانو ته الله راهنمایي کوي کم طرف ته ورته راهنمایي کوي اوله مرتبه طرف صحیح اوله مرتبه التوقي عن الشرك نو دا بل حاصل نه نو چې حاصل نه نو دا چاته چې راهنمایي کیږي دا به متقین نه ځکه لا اوله مرتبه پکې نه درته نو الله پاک نه تعبیر په متقین باندې وایي اوس کوم تاسو ورته جواب ورکړئ چې دې ته مجاز بالمشارفت شاباش مجاز بالمشارفت نو کوم منزل مقصود اوله مرتبه د تقوا شي چې اوله مرتبه د تقوا طرف ته ورته راهنمایي کوي اوله مرتبه د تقوا ورته کوي نو بیا به د دې خلقو نه تعبیر په متقینو چې شوی دی دا به مجاز بالمشارفت لکه من قتل قتيلا فله سلبه چا چې مړ خو څوک نه مړ خو مرګ ته نږدې دي نو دلته به مجاز بالمشارفت دغه خلق چې اوله مرتبه د تقوا ملا پکې نه دراغلي الله دوی ته متقین ویلي دي ځکه نږدې ده چې متقین شي نو دې ته مجاز بالمشارفت هدا ته کوم
ګوره بیا په مختصر الفاظو کې درته وویل کچرته مقصد دی دی چې قرآن هدایت د متقینو ته هدایت د متقینو ته نو راهنمایي کوي متقینو ته لاره ښیي متقینو ته د چا لاره ورته کوي منزل څه شی دی نو که منزل اوله مرتبه نو د اولې مرتبې طرف ته ورته راهنمایي کوي نو اوله مرتبه به نه حاصله ځکه بیا تحصیل د حاصل ده نو چې نه حاصله نو دا خلق متقین نشو نو الله پاک ورته متقین څنګه وایي تاسو ورته جواب ورکړئ چې دا مجاز بالمشارکه اوس بل اعتراض راځي چې مجاز بالمشارکت دا مطلب چې دوی قریب دي الی التقوا قریب الی التقوا دي ولا تر اوسه متقین نه دي صحیح قریبین دي الی التقوا تقوا ته ورنږدې دي المتقین موصوف ده دلته مجاز بالمشارکت په دې موصوف کې مراد ده چې دوی قریبین دي تقوا ته صحیح یعنی متقین نه دي خو نږدې دي تقوا ته او ورسته الله صفات ذکر کوي چې الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون دا صفات خو په دې دلالت کوي چې دي متقین دي دا مرتبه ورته حاصله ده قریب نه دي تقوا ته بلکې تقوا ورته حاصله ده په دې صفات کې داسې څه ذکر شوی دي چې هغه دلالت په حصول د تقوا باندې کوي یعنی خلاصه دا چې په دې موصوف کې د مجاز مراد دی چې دا خلق قریبین دي تقوا ته مجاز بالمشارکت کې مراد دی او دې صفت په دې دلالت کوي چې دوی تقوا حاصله کړې ده نو تاسو ورته جواب ورکړئ چې ګوره یو زمانہ د نسبت الهدى او یو زمانہ د اثبات څخه دی نسبت یو نسبت الهدى یو اثبات څخه دی نسبت نو یو زمانہ د نسبت الهدى دا یو زمانہ د اثبات څخه دی نسبت دا نو په موصوف کې زمانہ د نسبت الهدى ذکر شوی ده او په دې صفت کې زمانہ د اثبات څخه دی نسبت ذکر شوی ده دا په کلام د عربو کې ډیره زیاته مستعملېږي لکه عربان وایي قتل قتيلا دفن في موضع كذا قتل قتيلا بقتيلا في مجاز بالمشاركات په دې موصوف کې او دفن في موضع كذا په دې صفت کې مجاز بالمشاركات نه ده بلکې زمانہ د اثبات ته د نسبت کې مراد ده یعنی په موصوف کې یو زمانہ مراد ده او په صفت کې بل زمانہ مراد ده یو زمانہ د نسبت الهدى ده یو زمانہ د اثبات ته د نسبت په موصوف کې زمانہ د نسبت الهدى مراد ده او په صفت کې زمانہ د اثبات ته د نسبت مراد ده دا هو کمنزل مقصود اوله مرتبه د تقوا نو بیا په المتقین کې مجاز بالمشارکت او کمنزل مقصود د وستنې دوه مرتبه د تقوا هدى للمتقین لکه دا ناس خلق متقین دي دا قرآن رهنمایي کې دي متقین ته کوم طرف ته رهنمایي ورته کوي منزل مقصود څه ده دویمه مرتبه د تقوا یا دریمه مرتبه د تقوا نو دویمه مرتبه د تقوا طرف ته روانه چې دا دویمه حاصله کوي یا دریمه حاصله نو که په دې ناس په خلکو کې اوله مرتبه د تقوا وي نو دې ته متقین وایي د حقیقت ده حقیقتا دا متقین دي په اعتبار د اوله مرتبه د تقوا او اوس رواني دویمه مرتبه د تقوا ته او یې رواني دریمه مرتبه د تقوا او که په دې ناس په خلکو کې دویمه مرتبه د تقوا وي او دریمه مرتبه د تقوا پکې وي او بیا رواني دویمه مرتبه د تقوا ته یا دریمه مرتبه د تقوا ته نو دا بیا مجاز خوشوي هدى للمتقين اوس په دې اعتراض راځي چې قرآن هدایت دې د لپاره د متقینو ټول قرآن ته الله پاک هدایت ویلې ده چې دا ټول قرآن هدایت دې د لپاره د متقینو اعتراض دا راځي چې په قرآن کې کوم مجملات هم شته متشابهات هم شته دا به څنګه هدایت شي د لپاره د متقینو د دې په معناګانو خصوص نه پوهیږي تاسو ورته جواب ورکړئ چې دلته مجموعي د قرآن ته هدایت ویل شوی ده او هدایت والے په اعتبار د مجموع دا مستلزم نه دی خبرې لره چې هر جز به هدایت بلکې په بعض اجزاو کې هدایت مقصود نه ابتلا مقصود بعضو اجزاو د قرآن کې مقصود هدایت ده او په بعضو اجزاو د قرآن کې مقصود ابتلا او امتحان ده نو به هر تقدیر په اعتبار د مجموع سره هدایت ده په اعتبار د هر جز ورته الله هدایت نه دی ویلي نو بعض اجزا د قرآن هدایت ده او بعض اجزا د قرآن ابتلا ده او امتحان ده هدى للمتقین په دې للمتقین کې درته یو اخیری خبره دا کوم
چې دلته د قران هدایت والے الله پاک متقین ته منسوب کړو چې دا متقین ته هدایت ده. نو اعتراض دار دي چې قران په واځي متقین ته هدایت نه ده، غیر متقی ته هدایت ده. هدایت خو په معنا د اراءه الطريق سره وي. اراءه الطريق متقی ته شوی ده، غیر متقی ته شوی ده. تاسو ورته جواب ورکړئ چې ګوره صحیح ده، هدایت په معنا د اراءه الطريق سره متقی او غیر متقی دواړو ته شوی ده، خو نفع یوازې متقی اخستي. دو کسانو ته لار وکړه، یو په دې لار لاړ شي او بل لاړ نشي. دا څوک چې لاړو د نفع واخیست، او څوک چې په دې لار لا نړو د نفع وانخیست. نو ګوره اراده الطريق متقی او غیر متقی دواړو ته شوی دی، خو نفع متقی اخیستی. نو چې نفع متقی اخیستی د دې وجنه دلته تخصیص ته متقی کړی دی، کنه اراده الطريق دواړو ته شوی دی. په بل ځای کې الله پاک د قران په باره کې فرمایي هدل للناس. هدل للناس قران کریم چې د هدایت د انسانانو، نو الته انسانان ذکر کړو او دلته متقین ذکر کړو. الله پاک دې خبرې ته اشاره کوي چې انسانان یوازې متقین دي او دا نور خلک چې دي غیر متقین داسې دي لکه سره چې انسانان دي. هدل للمتقین الذين يؤمنون بالغیب، دا صفت سفاره د